انتظامیه چې یو خبره وکړي د چا پلار هم په هغې کې غږ نشي کولی. د انتظامیې او د یونین په منځ کې لږه غلطفهمیانې پیدا شوې وې او موږ دا غوښتل چې دا انتظامیه زموږ انتظامیه دا زموږ له اے سی صاحب زموږ له اے ډي سي صاحب ډبل اے صاحب چې کوم الله راکړی ډېر زیات نفیس انسانان دي او موږ دا نه غوښتل چې زموږ د انتظامیې سره سټه سټه خفګان نه شي. د هغې د وجې نه موږ په دې کې یو میډییشن وکړو د دې خبرې لپاره چې دا خفګان او دا غلطفهمۍ د منځ نه لرې شي. زما ډېر قابل قدر ریسپیکټیبل میلمنو جناب اے سی محب الله یوسفزئی صاحب تحصیلی درگئے ڈبل اے سی وحید اللہ خان اسپندیار خان متحدہ ٹریڈ یونین صدر حمید خان لالا او په دې محفل کې په دې غونډه کې ناستو ډیرو عزتمندو پښتنو ورونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده بادشاهجي خو په مختصر الفاظو کې خبره وکړله چې داسې واقعات راځي او د هغې دپاره بیا چې کوم دی میډییشن کېږي نو د ټولو نه اول خو I want to thanks first of all AC Mahibullah Sahab and his colleague Wahidullah Khan and other members of the mediators which are with us. هغه ټول ملګري چا چې په دې کې ستړي کړي دي منډې والي دي او زه د دوی شکریه د ټولو نه اول په دې ادا کوم د دې کریډټ چې کوم دی هغه محب الله خان ته زه بوزم ځکه چې ماحول کم جوړو خلکو په دې کې چې کومې هغه مس انډرسټینډینګ پیدا کړی د انتظامیې ترمنځ او د یونین ترمنځ نو حمید خان لالا په دې باندې موږ خبرې وکړې نو زه د دې ټولو ملګرو خصوصا د صدر صاحب جنرال سیکرټري سلطان زی بجي صاحب او د هغې سره چې کوم د کیبینټس ممبرز دي زه په خپله باندې ډپټي جنرال سیکرټري په حیثیت باندې او تاج باچا ورور سینیر نایب صدر په حیثیت باندې نو منګه په دې ټیم کې منګه چې کوم دی د یونین د کیټیګري نه ځان بار کړی د یونین د ګروپ نه موږ ځان بار په دې ټیم کې موږ میډیټرز وو موږ دا کوشش وو چې یاره دا کم غلط فهمي دی خلکو ډیولپ کړی ده او په دې ماحول موږ ته خرابېږي چې دا ختم شي نو هغه شکر دی د دې وروڼو په کوششونو باندې د دوی په اخلاص باندې او پر اورې باندې د ډبل اے سی صاحب د اے سی صاحب بیا د خبر زه کوم چې دوی پکې لکه ډېر اخلاص وکړو دوی دونه سنسیر او ډیوټډ دي چې دوی هغه ډیوشن ته چې کوم دی زه سلام پیش کوم ټولو ته زه د زړه د کومې په خیرالي او هرکلی وایم چې هغوی زمونږ په دې خاوره باندې قدم کېښودو. ګرانو ملګرو مونږ په دې سلسله کې چې کومه منډه تړلوالې وه نو هغه د چا نه پټه نه وه خو مونږ حالاتو ته وکتل چې حالات کم طرف ته روان وو نو د هغې په وجه باندې موږ دا ملګري مجبوره کړه چې بی راپاسئ دا حالات موږ دې طرف ته بوتل نه غواړو که مالک دی او که دکاندار دی دا دواړه یو ورونه دي او دا دواړه کاروبار کوي چې په کور کې هوښیاران وایي چې په کور کې بې اتفاقي راشي نو په منګي کې اوبه وچېږي که مالک او دکاندار دی یو بل سره بې اتفاقي نو کاروبار به نه کېږي نو د هغې غټه وجه دا ده چې موږ یې راشه برابر شي انډرسټینډینګ برابر شي نو په هغې باندې به دوی روان وي نو د دوی به کاروبار چلېږي د هغوی به هم کار کېږي او د دوی به هم کېږي بیا په هغې کې زمونږ ملګرو په دې کې یو 3-4-5 مسلې موږ ته وړاندې کړې چې بهی که دا مسلې زمونږ اے سی صاحب مني نو د هغې په رڼا کې به موږ د اے سی صاحب سره دی خو وایي چې زمونږ ستاسو ځای ته درځم خو موږ به د ده ځای ته لاړ شو او د ده دا خپلې مسلې به ورته مخې ته کېږو او زمونږ د ده دا خبره به هواره شي. هغې کې موږ جرګه چې کومه لاړه 15 مسلې وې په 15 مسلو کې اے سی صاحب دی الله تعالی ډېر قدر وکړي ډېر عزت یې الله ورکړي 3 مسلې زمونږ په هغه وخت باندې ومنلې. ټولو خبرو کې خو ټول نه مخکې زمونږ د هغه چې کوم دی ګران قدرمنو زمونږ محب الله اے سی صاحب او زمونږ وحید الله ډبل اے صاحب د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې مونږ کومې مسلې کشالې وې مونږ لاړو او په ښه طریقه باندې زموږ سره کېناستو په ښه طریقه باندې هغوی زموږ خبرې چې کمې څه وې وروره مونږ لکه دا مونږ د یوې علاقې خلک یو د یو ځای خلک یو انشاءالله دا به راځي دی ورسره به کښېنو په یو میز باندې به کښېنو چې هر څه وي نو هغه لکه مسلې به هغه لکه پر وری باندې حل کوو. زه د دوی د زړه د کومې نه ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ د ځګي ته رالاله
او د دې مسلو چې کم هورو بل هغه مو کو او د دې ټول ملګرو شکر ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تګوخ کې په دې ګرمۍ کې دا رقم کو تکلیف مو کو او دې ځکه تراله د پښتون افغان وطن د ډېرې غیرتي او ننګیالۍ خاورې ملکن ډېرو غیرتمندو پښتنو دلته د تاج باچا په دې حجره کې راغونډ شوي د ملکن تحصیل سم رانیزي د انتظامیې محترم مشر محیب الله خان او اسسټنټ کمشنر صاحب وحید الله خان د ټولو مشرانو په اجازت زما وروڼو نننۍ غونډه چې څه باره کې راغونډه شوې ده نو هغه دا مسله ده چې زمونږ په دې بازار کې مالکانو یو دوکان ته تالې والې وې په هغه سلسله کې زمونږ د هغې سره مطلب دا دی چې شر شدت راغی او په هغې کې دا حالات دې ته راورسېده چې نن مونږ دلته ناست یو او دا جرګه کوو زما وروڼو اسفندیار خان وویل چې ای سی صاحب ته د هغه څه ناسته پکار یي هغه ته تاسو په تفصیل یې پوهه کوئ نو وروڼو مونږ ای سی صاحب څه په هره مسله باندې ورغلي او ډېر په تفصیل کې پوهه کړی دی چې ای سی صاحب دا مسله ده د زمونږ خبره ډېره په غور اورېدلې ده چې زه قطعا چې کوم دی نو چې رښتیا خبرې نو زه به هغه کومه لکه زما نه صبرېږي ما ته ملګرو وویل چې خیر دی ته خو نه زه به ځکه وایم چې زه زما د ژړا فریاد زما ځای ته تا ته به ویم ځکه چې ته به چې کوم دی دا مسلې حل کوې نو ځکه مې تا ته دا دغه وکړو که په دې کې ما نه څه غلطي شوي د هغې چې کوم دی زه بخښنه غواړم او په دې شعر باندې دا خپل تقریر ختموم وایي که دشمن مې ژبه غوسه کړه تېره شوه که دشمن مې ژبه غوسه کړه تېره شوه تورۍ څومره چې تېره شوه لا خوږه شوه که دی نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي که دی نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړله شوله سره شوه ډېره مننه ډېره ټول چې کوم میډیټرز ملګري زه مشکور یم اسفندیار خان او د ولم حسن نور چې کوم کسان دي دلته چې په دې کې تګ و دو کړی دی خو اولنۍ خبره دا امپریشن چې د روغه ده نو دا روغه نه ده زه د چا څه ورانې نه کوم زه انتظامي افسر یم زه جرګمار نه یم زه ای سی مې دی تحصیل او زما د هر چا څه سازه ده او مخکې که ورانه وی نو دوی به زما دفتر ته نه راتلی ورانې خبرې نشته دا خبره غلطه ده چې دا سازه ده دا ورانه ده دا د دې ملګري کور دی تاج باچا به دا زموږ ملګری دی د ټریډ یونین د تعلق نه هټ کر د موږ ته دعوت راکړی و چې یاره زموږ په ځای کې به کښېنو دا شاید همدغه ورسوي او پیالې چای به وڅښو هلته به ګپ شپ ولګو ټریډ یونین دې لپاره جوړېږي چې په بازار کې د بازار څه مسلې دي دا د انتظامیې سره او د نورو ادارو سره ټیکل کول دي که ټریډ یونین داسې جوړ شي چې یو پرایویټ خپله د ځمکې یا د بل مسله یو کرمنل ډسپیوټ رالي او هغې دپاره د ټریډ یونین فورم استعمالوي زما خیال دی داسې چې کوم دی دا بیا ټیک نه دی زما خو دغه ساده ماتې ګوډې خبرې دي په دغه باندې پوهېږم او تاسو چې کله راغلي زموږ خپله په قوم کې په کور کې سپینګیري شته د ټریډ یونین نه هټ کر مونږ ته کم از کم دا خبره پوهېږو د سپینګیري د مشر په قدر باندې پوهېږو زه ځکه بل ځای کې نه پنجابی یا د سند یا د بلوچستان نه یم د دې سړی یم په دې باندې چې کوم دی دلته هم 22 کاله عمر تېر کړو د ټولو ملګرو مشکور یم ټریډ یونین درګۍ والا ملګري پکې ناست دي نور ملګرو په دې کې ایفرټس کړي دي زمونږ د هېڅ چا څخه چې کوم دی خفګان نشته که ستاسو په اړه کې صحیح نو هغه ستاسو خپل ایمان دی زمونږ مشران یې او د ټریډ یونین هټ کرم چې کوم دی تاسو سپینګیري یې زمونږ مشران یې او د دې علاقې د وطن خلک یو زمونږ چې په دې درګۍ کې نه دا خو د درګۍ پوسټینګ دی او 15 میاشتې پکې تېرې کړې ټینور هم پکې دلته پوره کړی دی سبا به یا په وزیرستان کې یا به چې کوم دی په چترال کې دې نه هټ کر چې بل ځای کې هم کاري او زما په وس کې ما ته ووایه او په هغه ټایم کې چې په دې په شان اوس چې کوپریشن داسې مې ونه کړو نو بیا راته ووایه یاره ته پښتون نه وې تا پښتون بچی ځکه نه چې هلته یو خبره کړې وه اوس راسه نه کې زما دغه ایمان دی او انشاءالله دغه باندې څه خبره ده